السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ده چې ان شاء الله د ګروپ ټول ملګری بخی. الله پاک یو خلره قرآن متعلق تاسو په مخ کې یو څو خبرې وشوي چې پای کې پرونی ورځې پورې بحث د وحی روان و. نن دا خبره کو چې کله قرآن د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې نو نازل شوی، نو دا قرآن کم ځای او د قرآن نزول څنګه شوی دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د قرآن د نازلېدو نه مخکې دا قرآن په لوح محفوظ کې و. لکه قرآن کې الله پاک فرمای بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، چې دا قرآن په لوح محفوظ کې و. بیا د هغه لوح محفوظ نه دا په یو پیر ټول په جمع باندې د دنیا چې کم اسمان دی په دې کې یو زید بیت العزت ورته ویل کی، دا د لوح محفوظ نه بیت العزت ته ټول په جمع باندې نازل شو. او بیا چې کله د اغه زینا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته نازلېدو، نو په هغه نزول باندې چې جبرئیل علیه السلام د اغازین راوړو نبی علیه السلام په زړه مبارک باندې نازلو، نو په دې کې 23 سال موده لګېدلې ده. یعنی د 23 سال په موده کې دا قرآن نازل شوی دی. د اولنی نزول باره کې الله تبارک وتعالى فرمای انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. د سورې قدر هم د دې قرآن د اولنی نزول خبر ورکړي. او بیا دویم نزول قرآن دا بیت العزت نا جبرئیل علیه السلام په واسطه سره په نبی علیه السلام چې نازلېدو، نو په دې کې 23 سال ولګېدل. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د نبی علیه السلام مبارک د وحی ابتدا پرشتونو خوبونو سره وشوه، چې یو خوب د نبی علیه السلام مبارک د شپې ولیدو، او بیا د ورځې با هغه شانتي کار وشو. نو چې کله د دې ابتدا وشوه، نو بیا نبی علیه السلام مبارک داسې تنهایی غونته کې خوخول شروع کړو. یوازې ناس ته به خوخوله، او د هغه یوازې ناس د پاره نبی علیه السلام مبارک د غار حرا انتخاب فرمایو، چې دا په مکه مکرمه کې په جبل نور باندې، په دغه جبل نور کې یو غار دی. نبی علیه السلام مبارک به ال تتلو، ځان سره به خوراک سکا کوړو، او الته به نبی علیه السلام په عبادت کې مشغول و. و سوال دا راځي چې نبی علیه السلام مبارک په دغه وخت کې څه عبادت کوو؟ آیا د یو دین تابع؟ نو جواب دا غي دا دی چې نبی علیه السلام مبارک په دغه وخت کې هغه د یو خاص دین تابع نه و، بلکې نبی علیه السلام مبارک بلاړ الته به فکری سوچ کو، د مخلوق نه به یو طرف ته شو، د الله تبارک وتعالى بارک به سوچ او فکر کو. بس دغه ته عبادت ویل کېږي چې نبی علیه السلام مبارک په دې کې مشغول و. نو عائشہ به رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام مبارک فرمایل یو زلزا په دغه غار حرا کې ومه چې جبرئیل علیه السلام راغی او ماته وی اقرا ولولا. نبی علیه السلام مبارک دو فرمایل چې زه خو لوستو ولا نه يم، لوستل نشم کوله ځکه زه امي یم. نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د جبرئیل علیه السلام ته داسې ونی ولماو، د خپل سینې ته نږدې کړم او داسې زوري مال راکو، بیا پرې خودم به ماته ویلولا. ما بیا دا وی چې یاره زه خو لوستې نشم او لوستون کې نه یم، قاری نه یم. نو جبرئیل علیه السلام
نبی علیه السلام مبارک دوباره داسې د ځان سره جوخ کو سم زوري ولور کو او بیا ورته ولا نبی علیه السلام مبارک بیا غ جواب ورکو په دریم ځلی بیا ځان ته نږدې کو او پرې خودو او دغه د سوره علق اولنی آیتونه اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق دا 15 آیتونه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل علیه السلام واورول د دې نه بعد نبی علیه السلام مبارک کور ته راغی او خدیجه رضی الله تعالی عنها ته خپل ټوله واقعا واورولا خدراتلو سره نبی علیه السلام مبارک باندې داسې رپرپې راغلو یخ غونډه کې ورلکېدو او خدیجه رضی الله تعالی عنها ته چې په ما کمبل راواچو هغه په کمبل پیواچو او بیا خدیجه رضی الله تعالی عنها ته نبی علیه السلام مبارک دغه ټوله قصه واوروله د خدیجه رضی الله تعالی عنها د ترزوی ورقه ابن نوفل چې په دغه وخت کې د په دین نصرانی باندې وو هغه ورته زبې داغه خواله بوزما ځکه چې هغه د کتاب لوستون کې دی نو تبه د خپل واقع هغه ته واوره نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک له تسلی هم ورکړه بیا خدیجه رضی الله تعالی عنها او نبی علیه السلام مبارک باندې لاړل او د خدیجه رضی الله تعالی عنها د تر زوی سره ورقه ابن نوفل سره ملاقات وشو نبی علیه السلام مبارک ته ټوله قصه ذکر کړ چې داسې وشول هغه وی دا هم هغه فرشته د کوم فرشته چې با موسی علیه السلام تراتله او دغه وخت کې د دوی عمر ډیر هم او د سترګو نظر هم ختم شو نبی علیه السلام مبارک ته عرض وکړو کچرته ز په طاقت کې وې او ما ستا دغه وخت بیا مونږ نو ما با ستا ملګرتیا کړی وځکه ستا قوم با تا د علاقې نه وباسي نبی علیه السلام مبارک ته تاسو کو ما به زما قوم زما د علاقې نه وباسي هغه ورته او دا کم دین چې تا ته راځي دغه دین چې کم پیغمبروم راوړل نو هغه خلکو دغه پیغمبر د خپل علاقې نه وسته او کچرته ز ژوندې نو زبستا ملګرتیا وکم خو بیا یو سورز ژوندې او بیا ورقه ابن نوفل چې د هغه وفات شو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته د وحی ابتدا دغه شانته شو چې د ټول نه اولنی وحی هغه د سوره علق دغه اولنی ابتدایي 15 آیتونه او بیا مفسرین پدې کې وایي چې دا آیتونه په 17 رمضان د پیر په ورځ باندې نازل شي خو نور اقوال پکې هم موجود دي 21 27 او 23 پکې هم موجود دي او بیا 3 کال پورې وحی نبی علیه السلام مبارک ته نه راغلی چې دغه زمانه د فترت وحی زمانه ویل کی او بیا 3 کال بعد نبی علیه السلام مبارک ته وحی شروع شو چې جبرئیل علیه السلام د زمکه او د اسمان په منځ کې ولید شو او نبی علیه السلام مبارک ته سوره مدثر هغه واورو نو د وحی ابتدا دغه شانته وشو او بیا چې دغه ابتدای د سوره علق نو وشو د اقرا بسم ربک الذی خلق سورت نو وشو د دې دغه قران چې په دغه طریقه باندې نازل شروع شو د 23 سال کې په نبی علیه السلام مبارک باندې نازل شو او موقع چې وکم آیتونه راتلل نبی علیه السلام مبارک خپل صحابو ته اورول صحابو به یادول لیکل به د انصرا او پاغه باندې به عمل شروع کو او جبرئیل علیه السلام بعض موقع کې راغله پوره سورته راوړې او کله کله راغله دی او دا یو آیت یو ټوکړی نازل کړی دا او راوړی دا لکه یو آیت کې یو ټوکړه دا غیر اولی ضرر چې دا د یو مختصر غونډه کې ټوکړه ده د قران مجید د یو آیت نو دغه آیت دغه ټوکړی جدا راوړی ده د موقع په مناسبت باندې به جبرئیل علیه السلام راتلو نبی علیه السلام مبارک ته وحی کوله نن دغه سبق پوره ده ملګری واور ان شاء الله بیا سبا د قران په نزول باره کې به نور باس کو چې د قران نزول په سو اعتبار سره ده او د قران کې مکی او مدنی سورتونه په کوم اعتبار سره دي او بیا د قران د آیاتونو تفصیل به ان شاء الله بیا په بل سبق کې کوو خیر سره جزاک الله خیر الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو ټول ته د عمل کول توفیق راکړي